دغه شانتی نکاح وادم عبادت دی نکاح واده څه شی دی ټول په زور وایي څه شی دی عبادت دی نکاح څه شی دی عبادت دی څنګه چې موږ عبادت دی داسې نکاح څنګه چې تلاوت عبادت دی داسې نکاح څنګه چې ذکر عبادت دی داسې نکاح ټول نه وایي څنګه چې زکات ورکول عبادت دی داسې نکاح څنګه چې عمره کول عبادت دی داسې نکاح څنګه چې حج ادا کول عبادت دی داسې نکاح څنګه چې جمعه ته تلل مونږ کول عبادت دی داسې نکاح نکاح څه شی دی ټولي وای نکاح څه شی دی استاد نه تاسو کوم چې نکاح عبادت شي څنګه چې مونږ عبادت دی تلاوت ذکر حج عمره صدقه او زکات او روزه عبادت دی داسې نکاح نه په عبادت کې غانا بجانا پکار دی په عبادت کې ډنګ ډنګ اجړاګان ډمان کنجران راوستل پکار دی بیا خو مونږ عبادت دی هغه کې یو کس دی مونږ کوي بل دی وته ډول وای بیا خو تلاوت هم عبادت دی هغه عبادت کې یو کس تلاوت کوي بل دی ورته غډیږي نکاح عبادت دی او په عبادت کې غانا بجانا ډنګ ډنګ دیګونه او ټیپونه لګول په عبادت کې جایز دی په عبادت کې تاسو ټول دا وی چې نکاح عبادت څه شی دی او په بل اعتبار سره د تمام پیغمبرانو سنت دي بلکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي نو نکاح سنت هم دي څه شی دی نکاح سنت دی او سنت د محمد رسول الله طریقې ته ویل کېږي د ماخام د فرض 3 رکعات فرض نه پس چې 2 رکعات مونږ کېږي هغه ته سوي ټول وایي سوي ورته اغم سنت دی دا وادم سنت دی چا داونه چې په جمعات کې د ماخام د فرض نه پس 2 رکعات سنت کوم یو سنت عمل دی د مرګرو را له تماشا راوستا او چې ستا وادي یاره چې مونږ خو نه کول خو د مرګرو را له تماشا راوستا نو په سنت کې تماشا راوستل جایز دی یاره دا مرګري به خپکیدو نو دی چې مونږ به تماشا درولو نو نکاح واده عبادت دي څنګه چې موږ تلاوت ذکر حج عبادت دي نو دا حاضر مجمع زه خبره راغونډو دا حاضر مجمع دا عزم کې دا نیت کې چې زمونږ په کور کې په خاندان کې په برادرۍ کې د واده موقع راغله نو واده عبادت دي نو په عبادت کې غانا بجانا ډنګ ډنګ دپړې او باجی ډمان او کنجران او اجلاګان با راغواړو کنه با راغواړو په زور وای راغواړو کنه با راغواړو اسناغه د وټونو والا دغه شانتي وادي هغه شی ته جوړ نکي اده ناله به جوړو سړکونه به جوړ وټ بمون لراکه دا اصلاحي پروګرام دی غوړي اصلاحي پروګرام دی بهر حال عرض مدادي محترم چې نکاح د تمام انبیاء او سنت دی نکاح عبادت دی عبادت د چا حکمي عبادت د چا حکمي د الله حکم اوس د الله حکم د پر طریقه مشته مونږ د الله حکم دی د مونږ د پر طریقه شته کنيشته روزه د الله حکم دی روزه د پر طریقه شته تلاوت د الله حکم دی تلاوت د پر طریقه شته jihad د الله حکم دی jihad د پر طریقه شته دا شانتي نکاح واده عبادت دی عبادت د پیغمبر طریقه ده د الله تعالی حکم دی فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث ورباع فانكحوا رب فرمای فانكحوا تاسو نکاح وکئ نو نکاح د الله حکم دی نو د الله حکم وي او طریقه به یې کوي نه په واده کې خپل طریقه ده موږ مجلس علما سره کینو دا یاد وساتئ علما چې څنګه امام چې په مصلی باندې مقدم عالم مخ کې دی په جنازه کې عالم مخ کې دی نو که تاسو ودونه کوي په غم کې او خاده کې به علما مخ کې کو که یو سړی د زوی واده دی یا د لور واده دی قام قبيله رشتہ دارانو سره مشوره به بات کیو کې قبيله والا سره خاندان والا سره ورونو سره رشتہ دارانو سره به مشوره بات کیو کې مخ یو عالم دین سره مشوره وکړي چې مولانا صاحب استاد جی زما د زوی واده دی زما د لور واده دی زه د خپل لور واده څنګه وکړم په اسلام کې طریقه شته کې نشته مونږ د الله حکم دی طریقه شته روزه د الله حکم دی طریقه شته حج د الله حکم دی طریقه شته نو واده د الله حکم دی فانكحوا ما طاب لكم د الله حکم دی بغیر طریقې د طریقې شته اوس موږ واده په طریقه وکړو اوس کوم د الله حکم دی او موږ د موږ په طریقه نه کوو نبي به د موږ قبول شي
نو واده د الله حکم دی طریقې دا نه ده مونږ پښتانه وایو واده په ډنګ ډنګ مزه کوي او مړی په جړه مزه کوي واده په ډنګ ډنګ مزه کوي مړی په جړه مزه کوي ما وی پلار دې مړ دې ته جاړي ته ورپسې خپای دا خو اوس پوه شم ته ځکه جاړي چې ته مړی په جړه مزه کوي په جړه دا خو ته مزو پسې مړی ما وی کته پلار پسې خپای ما وی کته ورور پسې خپای ما وی ستا خزه مړه ته ور پسې جاړي ما ته اوس پته ولګی دا ته واده په ډنګ ډنګ مزه کوي مړی په جړه مزه کوي ته خپل مزو پسې مړی ته د پلار په غم نه ته د رور په غم نه ته د چا په غم نه ته خپل مزو پسې مړی واده په ډنګ ډنګ مزه کوي مړی په جړه مزه کوي واده په ډنګ ډنګ مزه کوي مړی په جړه مزه کوي چې کم ته ما او تا مزه وایو هغه ته مزه ویل کیږي او کنا کم ته چې محمد رسول الله مزه وایي هغه ته مزه وایي ما او تا چې کم ته وایي هغه به مزه کم سیس چې ما او تا ته مزه ښکاری هغه به مزه نه کم ته چې رسول الله مزه وایي راشه پیغمبر نه تاسو کا وعده څنګه وکم پیغمبر نه تاسو کا کور څنګه جوړ کم پیغمبر نه تاسو کا کاروبار څنګه وکم زندگی ته چې مکان جوړه کور جوړه پلازا جوړه مارکیټ جوړه انجینیر سره مشوره بات کیو کا ټیکادار سره مشوره بات کیو کا کارپنټر سره مشوره بات کیو کا ګلکار او پولیسری سره مشوره بات کیو کا مخ یو عالم دین سره مشوره وکا چې مولانا صاحب استاد جی په اسلام کې کور جوړول څنګه جایز دي زه څنګه کور جوړ کم پیغمبر څنګه کور جوړول خوښ کړی دي په کوم کور باندې د خفګان اظهار کړی دي په هر موقع او په هر میدان کې موږ د علماو نه تاسو کو د چانه تاسو کو زندگی به موږ دکو او دا یاد وساتئ د چا چې د واده آغاز چې واده په سنت طریقه او شګانه بجانه پکې نو ډنګ ډنګ پکې نو ذکر اسکار او دعاګانې وي او په شریعت مطابق باندې وشو چې بسم الله ی درس وا نبي دغه خوشحالي الله د نور او خوشالو ذریعہ ګرځي دا خوشحالي با الله د نور او خوشالو سبب او ذریعہ ګرځي او کنا بسم الله غلط کړه شروع یې په ډنګ ډنګ وکړه شروع یې د منګي په کړنګار وکړه شروع یې په ډول او په سورنا وکړه نو چې بسم الله غلطه کړه نو صرف واده نه دی واده نه پس په الله بچي ور کوي نو چې چا په ډنګ ډنګ په غانا بجانه باندې شروع وکړه مړه چې بسم الله غلطه کړه نو چې هغه بسم الله غلطه شوه سبا چې الله بچي ور کوي هغه بچي یو بل ته داسې کنزل کوي چې داغي معنی چرته په ډکشنری کې نه ملاوي چې کوم کتاب ورپسې وردا کوم کړنګېدل کنزل کوي دا ولي بسم الله دی غلطه وا چې آغاز دی پګانه بجانه په ډنګ ډنګ وکړو بیا به درست مستقبل خراب وي چې پګانه بجانه باندې دی آغاز وکړو ناغه ټیم خو پروګرام سور کی خدري ورځي به خو خاندي او خوشاليږي به تاويږي به پس لورم روز باندې بیا د خواخه او د انګور فائنل میچ شروع پس لورم روز هغه خواخه چې د انګور ته خوشالي ده ال زویل کور آبادو اکور جوړم او خواخه راولم او دا شانت انګورم خوشالي ده چې نوې کور به نوې ماحول وي بیا چې درې ورځې غانه بجانه پکې کړي او شیطان پکې خوشاله کړي نو چې شیطان دې خوشال کو شیطان لدی وټ ورک چې شیطان دې خوشال کو چې شیطان دې خوشال کو او هغه دې پزان مشر کو نو بیا شیطان خو جنگول کوي نو بیا د خواخه د انګور فائنل میچ بیا سم کبډي شروع هغه خوشالي شوا هغه چمک دمک هغه پړک پړک شو هغه ګولې ده زاریده دا ولي ابتدا غلطه وا کله چې امام خطبه وي د خطبه د نکاح چې کله وي د نکاح کې چې کومه خطبه ده د قران عظیم شان د دریو آیاتونو تلاوت پکې کیږي یو آیات کریمه د سوره بقره دی یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون او دویم آیات کریمه د سوره النساء دی واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام او دریم آیات کریمه د سوره احزاب دی سوره احزاب هغه کې د تقوا ذکر دی یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم واعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظیما. درې آیاتونه دي په درې واړو کې د تقوا ذکر دی. تاسو ته توجه ده، درې آیاتونه دي. مولانا صاحب چې کله خطبه وي درې آیاتونه وي. کاش چې موږ په دې خطبه باندې پوي دي چې دا مولانا صاحب نکاح تړي دې په دې خطبه کې په دې عربی کې څه وي. درې آیاتونه دي په درې واړو کې د تقوا ذکر دی. لومبي آیات کې تقوا ده، په دویم کې په دریم کې. د دې وجه دا ده چې په دې نوجوان باندې چې دا واده کوي په دې انسان باندې درې مرحلې راځي. څو مرحلې راځي؟ शादी से पहले नंबर 1, नंबर 2 शादी के दौरान, नंबर 3 शादी के बाद. शादी से पहले, शादी के दौरान, शादी के बाद. زکه په کوم موضوع راغلی په هغه به خبره کوم پويږي زکه داسې نشس بیا په موضوع نه ملاوي. شادي سے پہلے د واده نه مخکې ځوانه ته بسکه د واده نه مخکې ته به څنګه جون تیرې. تا ته پیغمبر څه ویلي هغه شان جون تیر کړ استاد لپاره خوشحالي. शादी से पहले नौजवान को क्या करना चाहिए؟ د واده نه مخکې یو الک رسکول پکار دی او جینې رسکول پکار دی. शादी के दौरान سکول پکار دی. शादी के दौरान गाना बजाना डमतोब او غړېدو دا پکار دی. शादी के दौरान क्या करना चाहिए और शादी के बाद چې واده دی شو کار ختم نشو مقصد دی پورا نشو اوس خو دی پورا زندگی شروع شو. शादी के बाद تا چې واده کړی د واده نه پستانه سکول پکار. اسلامی تعلیمات دادی مینا او محبت پیار او الفت او مؤدت مینو کا واده سره د خزه او خول مینا شروع شي. خدا مینا کله پکار ده. نیو مغربي تهذیب دی انګريزان دي انګريزان دي مغربي تهذیب. انګريزان وی جدید تعلیم یافته هغه تعلیم یافته چې د دین نه د قران نه د مسجد نه د مدرسې نه د دعوت او د تبلیغ نه لري دي. انګريز وی محبت څه ته وی؟ انګريز وی لو बिफोर मैरिज, शादी से पहले प्यार, शादी से पहले. अब इस्लाम दावी लव आफ्टर मैरिज, लव आफ्टर मैरिज, शादी के बाद प्यार. واده نه پس بیا مینه محبت شروع کنه. دا دینم دی، دا اسلامم دی، دا پختوم دا، دا حیام دا، دا غیرتم دی. او واده لا نه دی شوی او ته د مینې خبرې کې. واده لا نه دی شوی لو بیفور میریج. دا د واده نه مخکې چې رابطې دي. موبایل خو نورم کار آسان کړ. د واده نه مخکې زستا یم او ته زما شي او ایزی لوډ درته وکم. لو بیفور میریج چې دا واده نه مخکې د پیار تعالی مور او پلار جنې خوخه کړه واده در لو ک د واده نه پس چې د کومه مینه شروع کړه دا محبت پایدار دی. څه شی دی؟ پایدار دی. څه شی دی؟ او واده لا نه دی شي او ګولې گزاري کې د خدای په قهر اختی. واده لا نه دی شي. بنیاد به نکاح ګرځي، بنیاد با प्यार ब बुनियाद न गर्जे. लव मैरिज हो प्लान की लव मैरिज हो प्लान की कोर्ट मैरिज हो अगवा मैरिज हो द तख्त मैरिज हो सब नाशना मैरिज न दी. اسلامی تعلیم داري چې واده شو د واده نه بعد نکاح او شو دغه نه بعد چې محبت شروع کې کور به جوړيږي سبا کېږي. او که د واده نه مخکې تماشې دي او کمپنی باغ دي او سیرګاهونه دي او پارکونه دي د واده نه مخکې نو علماء ذکر کړی دي چې د واده نه مخکې خو سړی چرته مقصد پوره نه واده نه پس خو مقصد پوره شي بیا غ شانته نه نظرانی نه شکرانی نه هدیه او نه تحفه. اختر راغی عید کې درته صدر ولېګم د اختر مبارکه بیا دانی دا ژوند خراب شي. دیو جن محترم نکاح عبادت ته نه اسلامی تعلیمات لري. دومره موقع نشته پکار چې په قبر باندې مولانا صاحب د قبر خبره کوي. د واده موقع راشي واده کې اکثر الله تاسو له جزای خیر درکړي چې واده په دې موقع باندې د علما په دې خپل خوشاله کې شریک کړو. الله په دې خوشاله باندې تاسو خوشاله کا او دا خوشالي د الله تاسو د نور خوشالو سبب ذریعہ وګرځي. یو دوا رسمونو رواجونو مناسب خبرې کوم. بعض خلک په ودونو کې نخې کوي. تاسو دې کلی کې خدای نخې نه کنه ماشاءالله. د واده لک په کرسي کې نه بنارسه په واچي
دا وعده لك